أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك طلوع الشمس وقبل الغروب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا یو گلدستا او پائے کې پنځه ګلونه د ګلدستې حسن و جمال هغه الوی چا ګلدستا مکمل وي چا جوړه کړی وي هغه انداز سره د هغې ښایست وي او دا مزین ښکاري لیکن کله چې ګلدسته د هغې نه یو ګل کټ شو نو د هغې زیب و زینت او د هغې ښایست هغه ختم شو مثلا آسان مثال لی لاس دی او لاس تاسو چې دی کې پنځه ګلونه دي او دا څومره لاس دا مزین ښکاري ښایسته ښکاري رب العالمین کاریګري دې کې فرق نشته دی او ښایسته انداز سره رب العالمین هر څه دا پیدا کړی دي کارخانې نه کوم شی نیمګړی راشي نو بیا د هغې پوروالی دا مشکل ده اوس یو انسان دی هغه د لاس ګلدستې نه یوه ګوته کټ کی نو دا څومره بدنما او دارنګې څومره بد ښکاري دویمه ګوته کټ کی نو د هغې نه بد ښکاري لاس څومره منډر ښکاري او که دغه انداز سره یو انسان هغه سره چاکو دی او په خپله ډاکو دی او دغه خپل د لاس دا ګوتې دا کټ کوي تر دې پورې چې دا ګوتې دا کټ کی نو لاسی بالکل ګلدسته پنځه ګلونه هغه ټول ګلدسته هغه خرابه شله څومره بد ښکاري او که ګلدستې کې ګل زیات وي بیا هم ښه نه ښکاري رب العالمین ورځې او شپې کې پنځه مزونه دا یو ګلدسته مسلمان لپاره ورکړ ده چې دې کې پنځه ګلونه دي سهار نه واخله تر ماښامه پورې پنځه مزونه دي دا یو عظیم الشان ګلدسته ده دا پنځه وړو مزونو کم انسان پابندي اختیاروي واقعي دا ګلدسته مزین او دارنګې څومره ښایسته ښکاري لیکن که یو مسلمان بنده آئے کې د سار مز نه کوي ګلدستې کې فرق راغی د هغې ښایست کې او د هغې حسن و جمال کې فرق راغی هغه مزین نه ښکاري دارنګې دویم مز نه کوي زیاده خرابه شله او دغه انداز سره که یو انسان داسې دی چې هغه پنځه واړه مزونه نه کوي لکه لاس دی خپل لاس ته ګوره د مز باز ته ګوره څوک خیل او څوک پکې پاس ته ګوره نو دا پنځه واړه مزونه نه کوي لکه لاس دی دا په دنیا کې داسې انسانان کتلی وي چې د هغه لاس بالکل منډر وي مشینانو کې کار کوي لیکن دا لاس دا ګوتې د چا دو پاتې شي وي د چا ګوتې داسې وي چې دا یو ګوته پکې هم نه لاس بالکل منډر وي څومره بدنما او دارنګې څومره بد ښکاري یا بعض وخت کې لاس باندې بیماری راشي دستاني ورته کوي یو زنانه ده هغې ډېر زیات تکبر به اختیار او غرور به اختیار او الله تعالی والا د حسن و جمال دولت ورکړی او ښایست ورکړی او لیکن هغې کې غرور او دارنګې تکبر اختیار کو رب العالمین د هغې داسې کړل چې صرف د لاسونو نه یې ښایست واغسته نو ټول ښایست پاتې شو لیکن یو ښایست چې هغه د لاسونو لاس خپل یو ښایست دی هغه لاسونه داسې شول چې هغه جوړیا شلل هغه بدصورته شلل د هغې شکل او صورت د وجې سړي کتلل نو الټه یې به راتلې نو لہذا د هغې رشته همیشه لپاره ستاب شله هغې رشته چا به رشته کوله لاسونه بس رشته به دقه د دې وجې نه پاتې شله صرف د لاسونو خایس الله تعالی واغستو صرف د لاس خایس
نور خایس وو لیکن چې راغی لاسون ته به کتل رشته به بند شله چې لاسونو ته به بیا دستانې اچولې مشهوره شله چې فلاني ځای کې داسې زنانه ده لاسونو ته دستانې ښه نو دا الله تعالی ښیي ښه چې کوم څه الله تعالی پیدا کړي تاسو ګورئ چې بعض وخت کې نوکونو باندې د نوک خپل یو رنګ دی ښه خپل یو ښایست دی او هغه نوک باندې لپاسې بل نوک اچولی ښه داسې کس له پکار دی څوک چې هغه نوک ته اچوي نوکو دا وګوره او بعضو د شادوګانو شان له اوږده نوکونه ساتلي ښه شادوګانو شان له نو تاسو ګورئ که دا نوک هغې لاندې خیرې وي ښه اسلام دا وایي چې دا صاف سوتره کا یا چې کوم دی ناصافي څیزي سره اړم شي ویښته به وتلی وي نو دا الله تعالی ښیي نو دا یو گلدسته را 4 بہن 1 بھائی ان میں خوب صلح صفائی بھائی اگر ہاتھ نہ بٹائے ایک کام نہ ہونے پائے یو انسان تو ویا او انسانا دا یو گتا انگوٹا دے داتا نہ غسو یو لاکھ نغد کے اغوی زمان تو بد مال یو لاکھ روپے ندی پکار یو لاکھ روپے شیشے دے گا نو دی آگا دی وینا مطابق دی یوی گتے قیمت یو لاکھ تیار نہ رہا د بلې ګوتې قیمت واچوه د بلې واچوه د نورو لاسونو واچوه سم حساب نشته دی مفت مرضي دي ښه لهذا سم د خیر چاته وایي ماله دا مسا مالته مخ وینځه نو مشکل ده چې تاله مخ وینځي ښه یو ورځ به تاله مخ وینځي په دوی ورځ سړی خپل کار کوه یو ورځ چاته وایه ماله خولې کې نوټ راکړه غټې غټې نوړی بدل راکړي ته به سړی داسې کوي دا ستا نوکران دي الله تعالی لپاره پیدا کړي دي لہذا شکریہ ادا کوا شکریہ ادا کوا بعض وقت کې دغه لاس ته رپیږي رپیږي لاس کې د چي پیاله نشي نیولې لاس رپیږي دغه انسان دی چې دی لاس سره جاز چلی دغه لاس سره ریل گاډي چلی د دنیا کم یو کار دی چې هغه نه کوي د لاسونو سره الله دې خپل انداز سره علمین د انسان پیدا کړ دی شکریہ ادا کول پکار دی او د لاس څخه د خیالو کې د الله نوم دی بعض خلک کوئی فلانی ځای کې ځنګل کې ونی دي اول ته لیکلی الله یا بعض ځای کې مې دی هغه باندې لیکلی انسان خپل لري مزه خپل لاس کې وګوره دا وګوره الف دبل لام هی لاس کې دی الله تعالی الله نوم دی انسان ته معلوم دی د الله نوم دی لاس کې دن دی دا وګوره نو کدینا یو ګوت کټ کې سمرا بد ښکاری کم مسلمانان چې پینځو مزونو کې یو مزن کې لګا یو ګوت یې کټ کړه قرآن پاک حوالہ وورا سورت نم دے سورت قاف دے سورت قاف خوا اللہ تعالیٰ فرمائی فصبر صبر کوا اے پیغمبرہ صبر کوا یو صبر دے یو صبر دے یو قبر دے دا یو خشے دے گا صبر چکم دے ہاں انسان لپارا چاہا زنگل کی لڑکی کٹائی کئی نواغ لپارا صبر دے مسلمان وفات شو بہترین شے عبر پیٹائی دا او دارنګي عام انسان لپاره چې دنیا تکالیف راځي مشکلات راځي کله غم راځي نو کله لوګ راځي کله تند راځي کله یو پریشانی دا کله بل پریشانی دا په دې باندې صبر اختیاري د لوی شی دی والله پیغمبر ته فرمایي نو موږ لپاره هم دا تعلیمات دي صبر کوا علی ما یقولون هغه چې دوی سوي تا دا څوک سوي نو څوک سوي یو خبر نه دا لس نه دي شل نه دي داعی لپاره چې کوم دی الله تعالی فرمایي اے داعی نو تب صبر اختیار ہے علی ما یقولون هغه څه چې تا د سوي وسبح باقی بیانوا د الله تعالی باقی بیانوا سبح بحمد ربک سردو صفاتونو د الله تعالی نه دا باقی بکل بیانې قبل طلوع الشمس مخکې د دینه چې نور لا نه دی ختلې د نور بعد شي لا نه د شروع شي نور چې کوم دی لاسیره نه د هغې نه مخکې د پاسه او د الله تعالی باقی بیان کا قیمتي ټیم دی نو دا 60 ټیم دا د انتها قیمتي ټیم دی قرآن دې باندې بیان کوي او دې ټیم نمراد دا سار تسبیحات هم دي دارنګي د سار مز دی ګلدستې لاول قبل طلوع الشمس مخکې د نور ختونه وقبل الغروب او مخکې د نور ډوبېدونه مخکې مازدیګر مسترف ته اشاره ده مازدیګر مسترف ته دارنګې ماسپښین مزد هم په دې کې راغی ومن الليل او د شپې د الله تعالی بندګي اختیار وا ماښام مسترف د اشاره ده دارنګې د شپې مسترف ده ماسخوتن اشاره ده
ماخام نه بلا شپه دا داخل شلغه دا پنځه ګلونه دي لہذا د دې خیال کوا دا یو ښکلې ګلدسته ده دا سپاره شپږشتمه ده او سورت نوم سورت قاف ته دارنګې د قرآن پنې کومه بل مقام ګورا سورت نوم دې سورت طه سپاره کته ګورې شپاړسمه سپاره ده التهم رب العالمین انداز دغه انداز سره بیان کړ دې فاصبر صبر کوا علی ما یقولون هغه چې دوی دا اې الله پیغمبره صبر اختیار وسبح پاکی بیانوا بحمد ربک سره دې صفاتون هو خپل دې ربنا قبل طلوع الشمس مخکې د نور خطونه مسلمان ال پاسی چې نور خطلېغه نور اسمان مستر سدلې دې پسته باسیغه قیمتي ټیم هغه تانه لاړه وقبل غروبها مخکې د نور ډوبېدونه ومن آناء الليل او فی سود شپو کې د الله بندگی اختیار وا دا پنځه ګلونه دي فسبح باقی بیان کا واطراف النهار او په طرفونو درجه کې دلته د ماسپخین ټیم بالکل ښکار دیغه اطراف النهار یو بازو چې دی هغه ساغلې د رځې میستا او بلې غاړه د مادش پی غاړه دا بازو تلې دا دواړه یو ځای کا د دا اطراف النهار ویل کېږي ماسپخین ټیم دی لعلک ترزا یا الله کدا پنځه مزونه موږ کوو د دې ګلدستې موږ حفاظت کوو نو سبا ملاویږي الله فرلک ترزا تبې خوشاله ویغه پنځه مزونه کوا دومره به خوشاله چې باسي نشته ریغه دا دې سار مزو کو د به ټول ورځ خوشاله ښه او که موږ دیونه کو دا زړه به دې څنګه وي ښه ته وایې څه بلا ده ما خوري ښه ته وایې دومره کلاو دنیا ده خو دنیا ما منې څنګه ده ښه ته دې ورځې لکاو روپۍ ګټې لیکن الله ته سیده نه کوي ستا کار کې برکت نشته ری ستا د زړه خوشحالي دا نشته ری ښه دا قرآن وایي ښه قرآن آیات نمبر وګوره 130 ښه ځان پوهه کا بغیر د فیس 130 خراب دین کی ابلیس لعلک ترضا تبای خوشا پنځو مزونو رزت دارې د دې فضیلت دارې تبای خوشاله د دې ګلدستې خیال کوه دا قرآن دې د دې ډک دې زبتا دا کم مقام کلاو کما دا سمندر دې قلندر د دې احاطه نشي کولې پنځمه سپاره کلاو کخه سورۃ نوم دې سورۃ بنی اسرائیل پنځمه سپاره اقیم الصلاة لدلوع الشمس اقیم الصلاة مزقائم کا او مسلمانا مزقائم کا لدلوع الشمس کلا چی نور واوڑی دی ٹیم نا مزقائم کا یعنی غرمی ٹیم چی کلا نور واقت دا ماسپخین ٹیم چی کم دے دا داخل شخا نو دی ٹیم نا مستق شروع کا الى غسق اللیل تر تیاری دشپی پوری دا پنځواړه مزونه قرآن دی کې بند کړل وقرآن الفجر او قرآن سار ټیم دا دلته ناشنا نوم ولا سار مزله سار نوم لپاره نوم ناشنا ری قرآن الفجر قرآن د سار فجر دې کې دې لوی اجر ان قرآن الفجر کان مشهودا سار ټیم ته فرشتي اجریږي قرآن پاک اوري به بیا قیمتي ټیم دی دا د قرآن انداز دی یو ځکه یو انداز سره پوه کوي سړی حیران پاتې شي ښه د قرآن میوه دا ډېره خوږه ده سورت روم وګوره سورت روم قرآن د دې نه ډک دی دا چند حوالې د دې ګلدستې په باره کې چې دا یو ګلدسته ده او پکې 15 ګلونه دي نو د دې ګلونو خیال ساته دا ګلدسته بې انتها قیمتي ده او دا تا نه خرابه نه شي ښه دې سره چا ځان مزین کو واقعي دغه ګلدسته ډېره قیمتي ده دنیاوي ګلدستې دي شواله غاړې ته اچولا حاجي صاحب غاړې ته اچولا خوشحالۍ موقع کې اچولا یو ورځې ګلدسته ده بل ورځې ته ګوره یو غاړه نه منګکان دي بلې غاړه نه هلکان دي هغه ګلونه وشو کوي ګلدسته ډېران کې پرته وي هېڅ قیمت یې بیا نه وي ښه دا قیمتي ګلدسته ده پکې 15 ګلونه دي خاص سورت روم دی ښه سورت نوم دے سورت روم بل انداز سگورا فسبحان اللہ پاکی دا اللہ تعالی لپارا حین تمسونا پا وقت ما خام کی ما خام تے مزدر پاتی نشی حین تصبحون او پا وقت سار کی سارو ما خام خوا وَلَهُ الْحَمْدُ اللہ لتعریف ندی فی السماوات اسمانونو کی والارض ازمک کی وعشیاً او پا وقت ماسفتن کی وحین تظہرون په وخت ماسپخین کې
دا پنځه مزونه دي قرآن د دې نه ډک دی ها یخرج الحی الله تعالی ژوندی راوباسي من المیت د مړنا مړ شي نه مړه دانه ده مړه بمبت ده د هغې نه ژوندی تیغ وښکلو والا الله دی ویخرج المیت او کاږي مړ من الحی د ژوندي نه ژوندی چرګه که بزرګه هغې نه مړه هګۍ وښکلو والا څوک دی یو الله دی ویحیي الارض بعد موتها هغه ځمکه چې هغه شړه ده هغې ته قرآن مړه ویل دي هغه الله تعالی ژوندی کي په هغې باندې باران وګوره د الله قرآن هغې نه قسم په قسم بوټي چې کوم دی راوځي ذلک تخرجون الله فرمایي دغه شان له تاسو به دې ځمکې نه راوځئ پنځو مزونو خیال ساته دا تعالی لاړ نشي ښه سورت نوم دی سورت بقره الله تعالی فرمایي پنځو واړو مزونو بیان قرآن د دې نه ډک دی ښه حافظو حفاظتو کوي دویمه سپاره ده دویمه سپاره سورت نومیز ده کوي سورت بقره ده سورت بقره حافظو حفاظتو کوي علی الصلوات ټولو مزونو باندې ټولو مزونو باندې یو مزدن نه پاتې نشي ښه والصلاة الوسطى خاص طور سره درمیاني مزمنې درمیاني مزدر نه پاتې نشي علماء دین مراد د مازیګر مزده قیمتي ټیم دی ښه دو مزونه مخکې دي دو مزونه شاته دي دا درمیاني مز کې راغی ښه بعض علماء کرام فرمایي چې د هر مز نه درمیاني مز جوړ کا حافظو علی الصلوات ټولو مزونو باندې حفاظتو کا والصلاة الوسطى طور سره درمیاني مزمنې یعنی هر مز نه درمیاني څنګه جوړای لکه د سار مز دی دینه درمیاني جوړ کا ماسپخین مزو کا نو دینه مخکې چې کوم دی ماسخوتن مزو کا دا درمیان کې راغی ماسپخین مز نه درمیاني جوړ کا دینه مخکې د سار مز دی او د وروستو چې کوم دی د مازدیګر مز دی نو دا درمیاني شو هر مز د مخکې او وروستو مز یعنی تمام مزونو حفاظت کوه پنځه واړه مزونه دي نن مسلمان ته وګوره هغه نه مز هغه پاتې کېږي څومره نقصان دی ګلدستې خیال ساتل دي یو ګلدسته پای کې پنځه ګلونه هغه قرآن دی او دارنګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسره وګوره هغه سړی حیران پاتې شي دې نه چې کوم دی قرآن ګلدسته او د احادیثو ګلدسته هغه دغه اوس ورسره احادیث هم واورخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عن ابي ذر رضی الله تعالی عنہ ابي ذر صاحب دی وی صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر خرج وت فی الشتاء د یخنای په موسم کې بار دوت والورق او دی ونی چې کومې پانی دی دا ارتا ویلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی یو ډاله ونیولا او دی هغه پانی لای شان ورکو نو دی هغه نه پانی ارتا ویشلې بیا او فرمایل چې اے صحابي څنګه چې دی ونینا دی ډالینا دا پانی ارتا ویشلې دارنګې چې کوم مسلمان پنځو مزونو حفاظت کوي خیال ساتي د ګناهونو د اثر دي پنځو واړو مزونو بیان حدیث کې راغلی څنګه چې قرآن دی نو دغه پیغمبر فرمان دی هغه انسان په تاوان دی چې کوم انسان نه دا ګلدسته خرابېږي بل حدیث ښه د الله پیغمبر فرمایل ان ابي هريره صاحب دی وی سمعتو ما اوریدلی رسول الله دی الله پیغمبر نه ما اوریدلی یقول دی الله پیغمبر فرمایل اے تاسو وګورئ تاسو ما دا خبر راغی لو ان نهرا بباب احدكم یوسړی داسره چې یو دی هغه د کور مخ کې یو نیر دی نیر بهږي ادي هغه دروازې کور مخ کې یو نیر دی یغتسلو چې هغه غسل کوي فی پدې کې کل یوم 5 مرات هر ورځ 5 ځله هغه نیر داسې دی چې هغه نیر هم ډونګ دی د هغې کې وافر وبدي او دغه کوم انسان چې کوم کور کې پاتې کېږي دغه نهر کې روزانه 5 ځله لامبي هل بقیا من درنه آیا د په جسم باندې سخیره به پاتې شي صحابه کرام پوښتنه کوي قالوا لا يبقى من درنه اے د الله پیغمبره سوال نه پیدا کیږي چې دا انسان جسم باندې خیره پاتې شي رځ کې 5 ځله لاندې چرته به پاتې شي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فکذالک مثل الصلوات الخمس دغه شان لا 5 مزونه دي چې کوم مزونه کوي يمحو الله بهن الخطايا رب العالمین د ګناہوں داسې سبا کوي دارنګه بل حدیث کې راځي
چې کوم انسان پنځو مزونو خیال ساتي الله تعالی پنځه انعامونه ورکوي. پنځه انعامونه: رزق کی تنگسیا ختم، قبر عذاب ختم، عمل نامہ خلاص کی، پولیس رات منی باللہ پشان لا، بی صحابہ بی کتابہ، یو گلدستہ پائی کے پنځه ګلونه ښه. علماء کرام فرمایي چې پنځه نعمتونه الله تعالی انسان لپاره ډېر قیمتي ورکړي دي. اگر انسان جسم کې دي دیتا حواس خمسه ویل کېږي. یو قوت حس، قوت حس داسې طاقت دی چې اگر انسان په جسم کې دی یخني معلوموي نو ګرمي معلوموي. کله چې یخ شي انسان چې کوم دی دته دغه جسم دا طاقت وایي چې اوس یخ دی ګرم شیزونه استعمالوي. ګرم شیزونه لکه صادر دی، کوټ دی، اور دی، ګرم شیزونه. کله چې ګرمي شي یخ شیزونه استعمالوي. دا دو قسم له طاقتونه د انسان جسم کې دي. لیکن لږ لاړ شئ بازار ته داسې انسانان دي چې هغو دماغ کار پرېښی دی، هغو په یخ باندې نه پوهېږي، ګرمۍ باندې نه پوهېږي. که ته سوچ وکړي نو دا هم څوک دی او دارنګې څه ځای کې پاتې کېده څوک وښه. لیکن اوس په بازار کې یخنۍ باندې ګرمۍ باندې نه پوهېږي. دا الله دا طاقت دی واخلي، دا طاقت واخلي چې کوم انسان د دې دوو نعمتونو شکریا ادا کوي چې دا دوه طاقت ونی قوت حس، نو دې سات دو رکعات لمونځ کوي، د دې شکریا ادا کړه. دارنګې خولې کې الله تعالی ګڼ نعمتونه څلور خاص طور سره دي چې دا خوږ شی معلوموي، تریخ شی معلوموي، تریو شی معلوموي، نمکین شی معلوموي. دا بل پرزه نشي معلومولی. یو انسان د سترګې پټې کا سار ټیم دی او تا الوا پخ کړ دا او یو سړي ته سترګې پټې کا تعالی قیمتي شی مې راوړ دی ولې که دا معلوم کو تعالی انعام جبې سره ونه معلوموي، لاس سره بل څه سره هغه نشي معلومولی. دا صرف جبه معلوموي چې دا شی خوږ دی، دا شی نمکین دی، دا تریخ دی او دا تریو دی. دا شیزونه الله تعالی خزانې پیدا کړ دي. چاله خوږ شی هغه چې کوم دی هغه هغه خېږي، چاله تریو شی خېږي، چاله نمکین خېږي، چاله تریخ خېږي. جبې که الله تعالی دا نعمتونه یې خېږي. لہذا ماسپخین لمونځ کوم انسان کوي د دې شکریا ادا کړه، د دې شکریا ادا کړه. بعض انسان تا به اورېدي یاره زه خوراک کوم نو څه خوږوالي باندې نه پوهېږم. دا الله طاقت ته واخلي، دغه ژبه ده الله ته طاقت واغستو نو دې که ته ولا ښه شی ورکوې او که دغه شی وي څه خوږوالی بلا شی مې دله راوړ دی بازار کې چې ټول نه قیمتي فروټ هغه مې راوړ دي. نو که هغه نه تپوس کوي لکه سړی چې بوس خوري دا ولې قوت ذایقه الله تعالی واغستله. ماسپخین لمونځ کوه، د دې نعمتونو هغه څلور رکعاته د دې شکریا ادا کړه. پوزې ته وګوره، پوزې کې خوشبو معلوموي. ته څه ځای کې روان یې، ته وایي چا دکان کلاو کړ دی پکې نه د کیکر ونه ده یا بل بوټی دی پای کې ګلدسته ده او ځان نه یې شواله جوړه کړ ده، بلکل خوشبو ده. پوزې تا دا لوېښه دا پوزه. بل څه دی کې بدبو ده، چا ثواب دپاره مردار شی لارې ته غورځولی مسلمان دی. نو لہذا پوزې تا دا لوې له خیال ساته ګورې مخکې خراب نشي. لہذا دا فورن چې کوم دی پوزې باندې لاس کېښود، پوزه دې بند کړه. نو پوزې کې یو طاقت دا دی چې خوشبو معلوموي، بل شی بدبو معلوموي، دریم شی داسې دی چې داسې کارخانه الله تعالی په دې پوزې کې مشین لګولی چې ته ساه اخلي نو بهر نه تازه هوا او دندې نه ګنده هوا بهر ته وځي. دا الله ده. که انسان چېرته ساه اخلي دې کې تکلیف وي نو بیا ګرانه وه. الله داسې مشین لګولی او داسې مخلوق شته دی چې ساه اخلي تکلیف یې ورته. لکه سپیرې کله چې لار وي او لږ ځای کې لاړ شي بیا ژبه وکاږي. دا ولې د ساه اخیستلو کې ورته تکلیف دی. نو ځکه نو الله تعالی انسان لپاره پوزې کې دا دغه یې خیرېږه چې دی اټومیټک که دا دندې ساه دندې چې کومه هوا لاړه هغه دندې ایساره شله یا چې کوم بار لاړه بار پاتې شله دې دندې بار ثاني شي اخیستی بس ختم دی بیا هغه داسې مشینري له لګول ده. مازدیګر لمونځ څوک کوي نو واقعي دی د دې شکریا ادا کړه. ماښام لمونځ چې کوم دی 3 رکعاته دی، سترګې 3 غاټ ته ګوري، سترګې مخې ته ګوري، ښي طرف ته ګوري، ګس طرف ته ګوري، لیکن سترګې شاته نشي کتلی. چې کوم مسلمان بنده ماښام لمونځ کوي، ماښام لمونځ 3 رکعاته دی، لہذا د سترګو شکریا ادا کړه، سترګو شکریا ادا کړه. ما غوږونه دي څلورو غاړ نه اوري، نه اواز راغی، ګسې غاړ نه راغی، مخې غاړ نه اواز راغی، شاته غاړ نه. غوږونو کې الله دا طاقت یې ښیری چې دا څلورو غاړ نه اوري، څلورو غاړ نه. ماسخوتن مونځ 4 رکعاته دی، چا چې دا ادا کړه غوږونو شکریا ادا کړه، شکریا ادا کړه. دا قیمتي نعمتونه دي. دا هغه چا ته پته لګي چې یو چا خواته هغه ته خبره کوي نو هغه وایي ته دا خبره بیا وکړه.
ما نه دا اورېدلی مشر انسان خوا ته لاړ شي بچی دا خبره په زور وکړه ما نه پېژندلی ما نه دی اورېدي ښه وګونو کې طاقت نه چا مشین لګوللی وی دا چې کوم دی په 100 لکه باندې دی ښه دې کې باقاعده وي زه سیله اچوم وي خو ګزاره ونې کوي هیله ونې ګزاره کوي نور پرې پوره نه پوهېږم دا مفت نعمتونه دي نو لهذا موږ څخه د دې قدر نشته دی ښه چا نه چې الله اخیستی دي هغه نه یې تپوس کوه چې د غوږ طاقت څومره لوی نعمت دی د پوزې څومره دی ژبې څومره دی هر یو نعمت تاسو ګورئ چې یو چې کوم دی فیوز هغه والوځي نو واقعي ټوله بجلي بنده شي ښه انسان نه که یو فیوز والي ته ډاکټران د هغې علاج نشي کولی د هغې علاج بیا نه دي دو نران ډاکټران نه دي نران بیا ځان سره لیکلي سپیشلیست معمولي غونې بس الله تعالی دو لپاره یو علم ورکړ دی سپیشلیست صرف یو الله دی انسان د یو پرځې سپیشلیست 42 کروڑه بلفونه په یو سترګې کې لګېدلي یوې سترګې کې 42 کروڑه بلفونه یوې سترګې لګېدلي که چېرته هغه بلفونه شارټ شول هر شی به تاته بیا سپین ښکاري هر رنګ جدا انداز سره ښکاري نو دا د الله تعالی نعمتونه دي دا یو عظیم الشان کارخانه الله تعالی پیدا کړ دا لہذا شکریا دا کول پکار دي چې الله دا جسم ته مال راکړ زه د دې شکریا را کومه هغې له دا 5 موضوعونه دي د دې موږ له پابندي پکار ده هر مسلمان لپاره چې د 5 واړو موضوعونو صحیح انداز سره د دې ګلدستې د خیال ساتي نو واقعي دی به خوشحاله وي الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره د دې ګلدستې حفاظت کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين